مشهور باغې کې دوه واقعې دي. هغه واقعه دا چې په بنو اسرائیلو کې چې کومې فتنې راخورې شوي دي نو دا فتنې دا د ښځې په وجه باندې راوچتې شوي دي. اول فتنه بني اسرائیل کانت فی النساء حدیث دی چې په بنو اسرائیلو کې اوله کومه فتنه راوچته شوې ده نو دا د یوې ښځې په وجه باندې. دا ښځه واقع سوه نو علما یې د دې سره لګوي چې دا یو کس دی او هغه د تره لور و هغې خوښه وه چې زه ورسره رشته وکړم او یو روایت پکې داسې هم پیش کېږي یو واقعه د اسرائیلیاتو نه چې خیال یې دا و چې یاره د دې تره مال ما ته پاتې شي تره مې مالداره دی او د مال چې ما ته پاتې شي وایي دا ترې بوډا شوی و نو څوک چې د لور سره لګوي چې یاره د دې جنۍ تپوسه کړی و نو ویې ویل چې یاره دا لور ماله په نکاح باندې راکړه نو هغه تره ته انکار وکړو چې یاره زه دله په نکاح نشم درکولی مناسب ورته نه ښکارېدله نو د هغې جنۍ د حصول دپاره دا سړی راولګېدو دا وراره راولګېدو او خپل ترې مړ کو چې بس تره مې لاړو د دنیا نه او د دې جنۍ سره به زه نکاح وکړم خو د غل په ګیره کې وایي خسي هغه دا وایي چې د کله سړی مړ کو نو بیا یې پټولی نه شو څه داسې محنت یې وکړو چې هغه ترې راواغستو او د هغه د مقتل نه او د قتل د ځای نه ویوړو او د چا د کور مخې ته په یو کوڅه کې په یو چنه کې واچو. کله چې سبا خلک راپاڅېدل ویې کتل چې دلته لاش پروت دی لاوارثه لاش دی دا چا وجلی دی نو دقه ورارو یا نور خلک راغلل په دغه کلیوالو باندې دعوه وکړل چې دا تاسو وجلی دی ستاسو د کور مخې ته دی هغوی وایي چې دا خو موږ نه دی دا بل چا وجلی دلته راوړی دی مسله جوړه شوله ویل یو خیار سړی وی چې ګوره د دې نه جګړه جوړېږي راځئ موسی علیه السلام ته به ووایو چې موسی علیه السلام موږ ته ووایي چې الله په دې کې څه وي د الله نه به درخواست وکړي الله به زموږ دا فیصله وکړي او قریبه ده چې ډېره غټه جګړه وشي. موسی علیه السلام نه رالل حضرت موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو چې الله تعالی په بنو اسرائیلو کې ډېره غټه فتنه را روانه ده د دې حل راوباسه نو الله رب العالمین ولا حل راویستو چې بس دا خو اسانه طریقه درسې وکړي غوا لاله کوي غوا لاله کوي او د دې غوا په یوه حصه باندې دا مړی ووهئ نو دا مړی به راژوندی شي او خپل قاتل به وښئ نو په بل چا باندې چې چا دعوه کړې ده نو دا به ختمه شي او اصل قاتل به معلوم شي د بنو اسرائیلو منځ کې چې کومه فتنه راغلې ده کم فساد راغلی ده نو دا فساد به ختم شي. نو هغوی غوا لاله کړله خو 40 کاله کې کله به ویل رنګ یې څنګ دی کله به ویل عمر یې څومره دی کله به ویل کار څه کوي دا درې تپوسونه یې وکړل او په دې کې 40 کاله ولګېدل او 40 کاله پس غوا یې لاله کړله په هغه صفتونو باندې موصوفه وه موصوف بتلک صفات او د غوا حصې راواغستل او مړی پې ووهو مړی راژوندی شو خپل قاتل یې وښودو او د هغې نه پس هغه کم سړی چې وجلی شوی مقتول هغه واپس مړ شو خبره ختمه شوله او دغه سړی د میراث نه محروم شو ځکه شریعت قانون دی چې القاتل لا یرث قاتل به میراث نشي وړلی او څوک داسې مو چې دا بوډا سړی چې و دا بوډا و یو زوی و نه زوی ولا وجلی د تره زوی وجلی دی چې دا اسیم بوډا دی بل ورځ به په خپل مرګ باندې مړ شي نو وارث بني مال به موږ ته پاتې شي بنابر هر تقدیر که دا د دې ښځې دپاره سړی وجلی دی او که دی د دې مال دپاره وجلی دی خو دومره خبره حقیقتا دا چې چا سړی وجلی دی قرآن وایي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها دې ځای نه دومره معلومیږي نور اسرائیلیات دي هر څه کېدی شي. دا مې د تا نه چوړ بیان په دې واقعه باندې یو اعتراض راځي هغه اعتراض دا دی یو اعتراض خدا دی چې په دې یهودو کې خو اسم ګوساله پرستی و او د غوا عبادت به کو نو چې د غوا د وهلو په وجه باندې مړی راژوندی شو نو د توحید عقیده خو نورم کمزوري شوله په دې کې هغه دا ده چې دی اسم د سخې عبادت کو او دې ته پکې سزا میلاو شوی وه خو چې د دې په مخ کې غوا په وجه باندې یو مړی راژوندی شو دا خو د هغوی عقیده نورم مضبوطه شوله چې ګورې په غوا کې غټ کمال دی نو دا خو د توحید عقیده ښه کمزوري کېږي په دې باندې په دې وجه باندې په دې واقعه باندې دا اعتراض دی چېرې دا مسله داسې نه ده یوه او دویم نمبر دا دی چې یاره 40 کاله په منځ کې شوي دي دا مړی پروت دی مړی خو چې شپه کله راشي په خلکو باندې وخت نه تېرېږي چې استخخ کو 40 کاله مړی پروت دی نه څښا کېږي نه په چا باندې بوج راځي
په دې بنیاد باندې دا سنور تحفظات سنور سوالات او اعتراضات دي چې د هغې په بنیاد باندې علما وایي چې دا د غوا واقعه جدا ده او د دې قتل دا واقعه جدا ده. خو مثلا دقه د کوم چې ما بیان کړله اوس راځو دی له چې دا واقعه ده. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الله دا ته امر کوي چې تاسو غوا حلاله کړئ. او دویم نمبر دا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، دا چې تاسو کله سړی مړ کو بیا په قاتل کې مختلف شوي. دا واقعه یو ده کدا دوه دي. د دې په باره کې دوه آرا دي د مفسرینو. یو رای دا ده چې دا یو واقعه ده او څنګه چې ما مخکې بیان کړله په دغه انداز باندې. خو سوال لازم چې دا څنګه یو واقعه ده، قتل وروسته شوی دی، غوای مخکې حلاله کړې ده. ورته وایي کنه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، غوا حلاله کوي او مړ لا نه دی شوی. ورستو بیا چې دا قصه ختم شي نو وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج، الله رئیستون کې دی ما كنتم تكتمون. واقعا من یو شن بیانو قرآن کې دا غي الټ دا اعتراض پر راځي. نو جواب دار چې بده کې تقدیم او تاخير دی او تقدیم او تاخير دا بلاغت دی. قرآن کې د بلاغتونو نورم ډیر زیات دي. دا څه کې دي چې دی وی قصه اول سر رسته بیان شي او رسو سره مخ کې بیان شي. دا د قرآن د نور نصوص سره متعارض نه دي او دا د قرآن د ابلاغ طریقه ده. او تقدیم او تاخير د بلاغت خلاف نه دی بلکې عین بلاغت ته. څنګه چې موږ په ایاک نعبد و ایاک نستعين کې ویلو چې تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص. نو دا اعتراض دغه جواب دغه شانی وشو. نو دغه شانته دا د بعضو مفسرین دغه رائے ده چې هغه ورستونه حصہ اول ده او مخکینه حصہ ورستو ده او واقعا یو ده او سړی چا وجلو او د غوای ویسه راواغستل او مړی پیوه فقل نضربوه ببعض. هم دغه معنا ده چې د دې غوا د حصہ راواله مړی پیوه واقع ژوندې شو خپل قاتل یې وخودو. او محققین علما وایي چې نه دا خبره کمزوري ده، دا رائے کمزوري ده. صحیح رائے ده چې دا واقع ځان لده او هغه واقع ځان لده. د غوا د ذبح واقع جدا ده، د غي د مړي سره هیڅ تعلق نشته او د مړي واقع جدا ده، د غوا د ذبح سره هیڅ تعلق نشته. نو څنګه نشته؟ دوه واقعي سدي، دوه واقعي د قشان دي چې کله یو راولګېدو تر یا د تر زوی مړ کو او داغه قاتل نه معلومېدو نو الله تعالی سوی وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها. دومره واقع ده. الله وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو چې دسی وکي د مړی دا یو حصہ راوالی او دا مړی به بیرته وای، یعنی لاس ولا راوالی او دا سر ولا پیو را ژوندې بشي. دا څنګه بس الله تعالی کوله دغه شانی ناوی د مړی لاس راواغستو مړی پیو مړی را ژوندې شو خپل قاتل یې خودو خبره ختمه شوله. د کومره واقع ده بس په دې کې نو تفصيلات نشته. بس مړی شوی دی او دا غلا سره واغستو داغه د بدن وی حصے پیواله او هغه را ژوندې شو خپل قاتل یې خودو او بس د بنو اسرائیل مسله ختمه شوله. جګړه رااله تنازع رااله او تنازع او جګړه ختمه شوله. د دې واقع سره تعلق نشته. اوس راځو دی واقع له چې دا واقعه جدا ده. نو دې څه مطلب دی؟ غوای ولا لا ولا نو غوای په دی وجه باندې لا ولا چې په بنو اسرائیلو کې ګوساله پرستی او د سخی د عبادت محبت پیدا شو. کله چې دی میدان تیه ترال نو قرآن کې راغلی دی چې دی کله رال وجدو قوما دی یو قوم مندو چې یعکفونا چې هغوی د یو دغه عبادت کو دی یو شنه تاویدل. وی دی موسی علیہ السلام ته چې یا موسی اجعل لنا الها کما لهم الها کما لهم الها د کسنګ دی چې زمنګ د پاره د الها جوړ کسنګ چې دوی د پاره دی. هغه د سخی هغه زوړ محبت د دې په ذهن کې پروتو کم چې سامری ولا داغه سونې نسخه جوړ کړو دی با وتولاړو او غیر چاپیر بتاویدل او شور به کو غړېدل با او دی به आवाज کو. نو هغه مين د دې په ذهن کې پرتا و. نو الله رب العالمین ورته وی چې تاسو نسی وکي غواله لکې ولې الا لکې د دې د پاره چې کله غواله لکې د دې د ذهن نه بد غوا تقدس ختم شي. په دیو جبانه امام قرطبی لیکلی دی چې دا غوای ولی الاله کړه ليهون عليهم معبودهم. د دې د پاره چې معبود تسبخ کار کی چې تاسو د غوا عبادت کوئ او تاسو دې تربو خدای وای
ګوره تاسو په خپل باندې چړکې راواغستل او د غوام حلال کړله نو که په دې کې څه کمال وي ځان به دنه بچ کړی وي لہذا د غوا د حلالولو حکم په دې وجه باندې وشو چې د دې د ذهن نه د غوا تقدس ختم شي او د توحید عقیده پکې راسخ شي د الله رب العالمین په ذات باندې یقین پیدا شي چې اصل څه کوي الله یې کوي د عبادت مستحق الله دی غوا د عبادت مستحق هم نه ده او نه غوا څه کولی شي د دې دپاره الله رب العالمین ورته ویلو چې تاسو دا غوا حلاله کوئ دغه دوه واقعات دي